بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه باندې منکار کو الحمدلله د الله په فضل او په توفیق سره. مخکې مبادیات موږ ذکر کړل، دعوه جواب دعوام ذکر کړل. مغربي فکر فلسفه چې کوم شاخونه او هیومنزم، سیکولرزم، لیبرالزم، سوشلیزم، کمونیزم، کیپیټالیزم دا ټول موږ ویل. دعوه جواب دعوه تنقیحات هم ویل. بیا دغه شانته کې د مذهب او تعریف پکې بیان شو، د الحاد موضوع، تعریف موضوع، غرض بیان شو. بیا موږ پرون درس کې دا ویلو چې په عهد قدیم کې مذهب غالب او د نشاط ثانیه نه د جدید الحاد ابتدا وشو. مولویانو موږ پرون وضاحت کړو چې دې کې بعضي داسې خلک دي چې هغوی به تاسو باندې اعتراضات کوي چې یاره مذهب همیشه د ترقۍ په لاره کې خنډ او همیشه فلسفه او ساینسدانان پانسي کړي دي. موږ ورته دا وایو چې خود ساخته عیسایت، لکه پرون حضرت حیات مولوي صاحب ماته پوسټ د یو مرګري پوسټ کړو، وایي د هغه د 14مې صدۍ په د عیسایانو او د اوسنۍ صدۍ د دې صدۍ په مولیانو کې هېڅ فرق نشته دی. هغوی هلته ګیلیول څه کړی او مرقد کړی او سزا یې ورکړی او دلته اوس پروفیسر شیر علي دا په بنو کې یو کس پیدا شوی دی، پروفیسر دی شیر علي په نوم باندې. هغه د اسلام د عقایدو په باره کې، د اسلام د نظریاتو په باره کې دا څه کوي، د دې خلاف پرچار کوي او د دې خلاف پروپاګاندا کوي په سوشل میډیا باندې، په پردې باره کې. دغه شانته کې نور قسمه د هغې ګڼ دغه دي، دغه افکار دي چې دا خورئ د یورپ د پاره کار کوي. غیور علماء کرام ورپسې راپاڅېدل د بنو او هغوی دا دې ته مجبور کړو چې دا د خپلې غلطې نظریې نه توبه وباسي. موږ یو ته د دې دواړو یو بل سره مناسبت نشي راوستلی. ولې؟ خود ساخته مذهب و. څه عیسایت چې کله ګلیول پسې راپاڅېدو، دغه شانته کې فرانسس بیکن پسې او داسې نورو فلاسفو پسې چې کله عیسایت راپاڅېدو، نو هلته د هغې عقیدې ته ضرب لګېدلی. ولې؟ هغوی د قوانینو د فطرت ته به چې کتل، هغوی به د مشاهداتو ته چې کتل، لکه ګلیول ته چې دوی دا د عمر قید سزا ورکړه، په دې ورکړله ورته چې هغه د دې نه انکار وکړو چې دا مرکز مکه ده. هغه ویلې مرکز مکه نه، د دانور دی. او د عیسایانو خو دا عقیده و چې د کائنات مرکز څه شی دی، دا ځمکه ده. نو موږ ورته خود ساخته مذهب و. څه عیسایت خود ساخته مذهب و، ځکه فلاسفه دا کړي دي. نو پروفیسر شیر علي خو نه فلسفي دی نه ساینسدان دی، د پروفیسر به څه علمي؟ دا خو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه د ترکیب نشي کولی. د اسلام د قواعدو نه دا خبر نه دی، دا راپاسېږي اوس د اسلام قواعد چیلنج کوي، د خپل عقل په تله باندې تلي. نو دا یاد ساتئ چې دا دین موږ له په څه راغلی دی، په نقل سره راغلی دی. د اسلام بعضې خبرې موږ په ذهن کې چې نه راځي، هغه به څه وي مولوي صاحبانو؟ هغه به څه وي؟ ماورای عقل به وي که نه مولوي صاحبانو؟ ماورای عقل خبرې ستا په عقل کې نه راځي او ته راپاسېږي د خپل عقل په تله باندې تلي. دا هېڅکله نشي کېدلی. ځکه دوی دا کوم اعتراضات چې کوي، دوی دا اعتراضات کوي و یاره د ښځو حقوق غواړو، نو د ښځې حق په څه شي کې ته مانه غواړي؟ د ښځې سره وایي ښځې ته مساوات، اسلام کې مساوات نشته دی. نور یورپ چې دی د مساواتو درس کوي، ما درته ویلو چې یورپ کې ګوره مساوات نشته دی. دی چې د ښځې دپاره ته مانه مساوات غواړي، په دین کې غواړي که په دنیا کې غواړي؟ نو نه په دین کې دا ما سره ښځه د سړي سره مساوي کېدی شي او نور سره په دنیا کې. په دین کې نشي کېدلی. په دین کې ولې نشي کېدلی؟ په دین کې داسې نشي کېدلی چې بعضې وخت کې بعضې په دې میاشت کې د ده په ژوند کې په دې زنانه باندې بیماری نه راځي، د هغې په وجه په پوره دین باندې څه نشي کولی؟ عمل نشي کولی. جهاد په هغه باندې فرض نه دی، حکمرانی په هغه باندې فرض نه ده، امامت په هغه باندې فرض نه دی، اذان کول په هغه باندې فرض نه دی. ګڼ عبادتونه دي چې دا نه څه ده، ښځه د ده نه مستثنا ده. نو هغه ما سره په دین کې عمل نشي. دنیا ته راشه، دنیا ته راشه، په دین باندې دوی اعتراض کوي. د دین په فلسفه کې دوی وایي ګوره اسلام، دا پروفیسر شیر علي او داسې نور چې د دې کوم متبعین دي، دوی وایي اسلام وایي ښځې ته ناقص العقل ویلی دي، ناقصات الدین او ناقصات العقل. وګوره دوی ورته څه کوي؟
دی به د عوامو ذهن کې تب هم سوچ کې چې والله یار اسلام خو دله ناقص ویلی دي. حدیث مبارک موجود دی که نه دی؟ ناقصات الدین امام ابو داود رحمت الله علیه ابو داود کې ذکر دی دا حدیث. نو موږ ورته وایو بھائی د دې ناقص نه څه مراد دی؟ ګوره که ته چېرته د عقل په پیمانه باندې د اسلام احکامات تلل شروع کړي او ته د اسلام د فهم نه نه خبر، تا ته به دا اعتراض ښکاري. خو دا اعتراض نه، دا جهالت دی. ولې جهالت دی؟ دا د ناقصات العقل نه څه مراد دی او ناقصات الدین نه؟ د پښتو او د اردو والا نه دی چې ته د دې نه مراد ناقص نه مراد خراب. د ده نه څه دی؟ مولوي صاحبانو کمیت کم دی، کیفیت نه بیانوي، مقدار کم دی. ځکه خو وایي چې د دوو ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده. زه تاسو ته دا وایم چې یو 199 اناري خراب شوي، یو روغ اناري د دې یو روغ انار مقابله دا 100 خراب کولی شي؟ فاروق شاه مولوي صاحب نشي کولی. 100 خرابې مڼې پرتې دي، څښا شوي دي، یو پکې روغه مڼه پرته ده، د دې مقابله کولی شي؟ هېڅکله نه. که چېرته دلته د ناقص نه مراد د خرابوالي وی نو 100 ښځو ګوایي به هم بیا د سړي برابر نه وی. مولوي صاحبانو نو زه راته دا یم چې که شیر علي دی پروفیسر دی او که داسې نور پروفیسران دي، دوی د شریعت د فهم نه دي خبر. مغربي فکر فلسفه په عقلیت پسندۍ نه متاثره دي او راځي په اسلام باندې اعتراضات کوي. نو د دې خلکو دا غلطه خبره ده چې مذهب همیشه څه کړی دی؟ مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ او دوی څه کوي؟ فلاسفه او ساینسدانان څه کوي؟ دوی مجبوروي چې د خپلې نظریې نه واوړي. موږ ورته یو د اسلام دین چې کامل دین دی، ته د اسلام په هر یو نظریه باندې اعتراض وکړه، زه بدله جواب در کوم. ما سره د خپل هر یو عقیدې موږ له فطري دین خدای را کړی دی. څه شی؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله چې ما ته را کړی دی، چې داسې دین فطري دین را کړی، نو ما سره عقلي او نقلي دلایل دواړه موجود دي. په نقلي دلایلو کې ما سره قرآن کریم موجود دی، احادیث مبارکه موجود دي، د فقه الحمدلله په لکونو مسائل موجود دي. هغه شانته کې ما سره د اجتهاد دروازه موجود ده. زموږ مجتهدینو دونه کار موږ له کړی چې ټول الحمدلله موږ به در قیامت څونه مسایل لازم موږ په حل کولی شو. که په نقل په عقل کې شي نو دا ټول کائنات موږ دپاره الله یو کتاب ګرځولی دی. ساینس چې څونه مشاهدات کوي دا به د اسلام خلاف نه وي. ما تاسو ته ویلي کړه ډاکټر مورس بکایي چې دا د شاه فیصل صاحب د هغه ذاتي معالجو هغه کتاب ولیکو چې دا قرآن کریم چې د کوم د ساینس متعلق د فطرت متعلق چې څونه واقعات دي دا ټیک دی او بایبل ټول غلط دي. نو انګریزان په الحمدلله په دې باندې تحقیق کوي چې د اسلام دین حق دین دی. اوس پروفیسر شیر علي به پاسېږي، به بل پاسېږي، به غامدي پاسېږي، د اسلام احکامات به چیلنج کوي. نو دوستانو نو موږ وضاحت وکړو چې د جدید الحاد ابتدا د نشاط ثانیه نه وشوله. نن چې زمونږ درس دی نو د جدید الحاد څه چیز دی دا به پیژنو. پرون خو موږ له تاریخ معلوم شو چې کوم نه د عهد قدیمه پورې څه خبره وه؟ مذهب غالب و. مذهب غالب و. د 15مې صدۍ نه جدید الحاد ابتدا وشو. نو اوس به موږ پیژنو چې جدید الحاد څه چیز دی. د دې پیژندل دا ډیر ضروری دی. مولوي صاحب عبارت شروع کړه. ټول سم الحاد څه چیز دی؟ جدید الحاد پیژندل ضروری دی. اول نمبر جدید الحاد جدید دور ایجاد دی چې الحاد یو عقیده. یا مولوي صاحبانو دلته دا یو عقیده وګرځېدله. جدید الحاد اوس یو عقیده او یو نظریه د حیات ګرځېدلې ده. یو قدیم الحاد و. قدیم الحاد کې ما درته ویلي و هغه نه وروسته داسې څه وسایل نه و، انفرادي سوالات به څه به انفرادي اشکالات به سوالات به هغه وخت کې به هغوی وکړه. علما کرام به له جوابات ورکړه، هغه به حل شو. اوس دا یو مستقل مذهب جوړ شو، یو دعوت جوړ شو، نور مذهب بولي صاحبانو دا یو منټل صبر وکړه. دا یو مذهب جوړ شوی دی. څونه خلک دهریان دي ملحدین دي په دنیا کې. یو عرب شابسي سونا یو عرب اوس به نورم زیات شوي. دوی یریږي دوی خپل مذهب دهریت چې چا لیکلی دی چې زه دهریم هغه یو عرب دي چې کوم رجسټر شوي دي، غیر رجسټر د نه ډېر دي. دا ته سوچ وکړه یو عرب خلک اسلام مسلمانان څونه دي؟ څه کم 2 عربه. ته سوچ وکړه عیسایان په باندې 2 عربه دي، دا شان د یهودیان دي. یو عرب مکمل یو غټ مذهب دی. نو د دې خلاف کار کول دا د هر مذهب دپاره چیلنج دی مولوي صاحبانو. نو د باندې د مغربي فلسفه باندې او دهریت نه ځان پیژندل دا د وخت ډېر اهم ضرورت دی. او که څوک یې نه زده کوي هغه د خپله ګناه ده. او نور مذاهب خپل مد مقابل په باطل باندې غني مناظرې ورسره کوي. د ماهرین سماجیات مطابق یو عرب انسانان ملحدین دي چې دا ټول دنیا آبادی 2% دا څه د پاسه 2% جوړیږي. د ټولو نه زیات ملحدین په چین کې دي چې تقریبا 40 کروڑه انسانان ملحدین دي. دویم نمبر جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی. دا به تاسو ته پته وي مولوي صاحبانو چې جدید الحاد پیدا شوی د کوم ځای نه دی. نو د مغرب نه راوچت شوی دی. نو تاسو مغربي ژوند فلسفې مو پیژندلې که نه؟
سیکولریزم هم پیژندو هیومنیزم هم پیژندو لیبرلیزم تاسو هم پیژندو کیپیټالیزم سوشلیزم کمونیزم دای موږ مختصر تعریفات تاسو ته ذکر کړو تقابل مختصر ذکر کو کنه په د باندې علماء کرامو کتابونه کله چې د الحاد رد کوي بعض خلک وایي چې موږ د الحاد رد کوو نو موږ بس کوو نو په دې فلسفو چې کوم په مغرب باندې چا کار کړی قراواله هغه کتابونه ته لپاره ضروري دي د مستشرقینو اعتراضات چې چال کړي دغه ته لپاره ضروري دي په مغربي فلسفه په دې الحاد پر رد کې ټوله مغربي فلسفه شامل ده څه نو مغربي فلسفه که په يهودیت چا کار کړي هم ته لپاره ضروري ده که په عیسایت چا کار کړي هم صحیح ده که په هندو مت هم چا کار کړي په مغربي فلسفه کې ته شاملول شي ځان لپاره په تور د نصاب ولي یو وخت کې به خبره د مذهب ته راشي د الله وجود به ثابت شي بیا به جنت بیا به رسالت د نبی علیہ السلام پر رسالت بیا به مذهب ته راشي چې په زرهاو مذهبونه دي ځکه مذهب منم نو تبه بیا د اسلام حقانیت بیانول شي نو تبه د هندو مت د کتابونو خبري د عیسایت نه هم خبري د يهودیت نه هم خبري چې نور څونه مذاهب دي زرتشت کې بابلیت دي دا غینه چې خبري نو تبه د اسلام مقدمه ډیر ښه انداز سره سکول شي مولوی صاحبانو بیانول شي مولوی صاحبانو جدید الحاد د مغرب نه راوچل شوی دی څنګه چې مغرب خپل ایجاد کړی شوی سیزونه ټول دنیا ته ورسول هم داسې دا اول د مغربي دنیا دا غلط په مزه کوي محمد ته لا سپیکر اول د مغربي دنیا جن په جندل ضروری دی په باره کې وضاحت مخکې تاسو ته وشو چې د مغربي فکر فلسفي بنیاد د هغه د هیومنیزم فلسفه ده بیا د هغې مختلف شاخونه دي یو پکې پنځم نمبر موږ ایتیزم ویلی پکې ویلی موږ نه مو ویلی مولوی صاحبانو دا د هیومنیزم فلسفي تصور د خدای د انکار کولو ولا توایي نوٹ ملحد او هر دهری دا مخکې وضاحت من کړی و به وایي هر ملحد او دهری هیومنیست کېدای شي البته هر هیومنیست ملحد نه وي بعضې هیومنیست ډیسټ وي او بعضې پکې متشکک وي او حتی چې بعضې هیومنیست مذهبي هم وي مثلا په دور حاضر کې تقریبا تمام عیسایان په حقیقت کې کرسچن هم هیومنیزم دي شاباش دریم د جدید الحاد تاریخي وجوهات کوم چې تفصیل سره بیان کړی شي څلورم د دې بنیادي وجې د کومې چې په وجه په مغرب کې الحاد خور شو مولوی صاحبانو دا د جدید الحاد مختصر تعریف اوس راځو مونږه دویم دغه ته د جدید الحاد او د قدیم الحاد په منځ کې فرق وو سبق چې وو خدا دغه چې سبق مخکې بوتل پکار دي د الحاد مفهوم او معنی تاسو ته مخکې بیان شوی دا چې د مطلق مذهب نه انکار کولو ته وایي نو دلته یو سوال دی چې جدید الحاد څه دی د دې جواب جدید الحاد هم په خپله معنی کې یو الحاد دی یعنې د الله تعالی د وجود نه انکار کولو ته وایي لیکن د دې الحاد د هغه اولني الحاد مولوی صاحبانو د الحاد تعریف موضوع غرض تاسو ته بیان شوی ده مخکې ذکر شوی دی تاسو ته د مطلق مذهب نه انکار کولو ته وایي د مذهب تعریف هم تاسو ته بیان شوی دی د فلسفو هم درله بیان شوی دی سوال دلته راشي دا جدید الحاد څه څیز دی نو دا هم په خپله معنی کې یو الحاد دی د الله د وجود نه انکار کولو ته وایي نو د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې څه فرقونه دي اول فرق دا دی د اول زمانې دهریت او الحاد چې هغه انفرادي وو څه قدیم الحاد کومه زمانې پورې وو شاباسي 15مې صدۍ پورې چې کوم الحاد وګوره قدیم زمانې روان دی دا به انفرادي وو او دا اجتماعي دی جدید الحاد څه دی یعنی هغه انفراد هغه فتنه به انفرادي وه هغه ملحد به تبه چې کوم اشکالات او کوم اعتراضات به ورته راتلل ذهن ته نو هغه څه په خاص علومو باندې مبني نه و یو نیم اعتراض به یې کولو دا یو غیر منظم انداز کې و کم یو قدیم الحاد غیر منظم و بس انفرادي اعتراضات او جواب اشکالات به ذهن ته راتلل تاسو ته ما ویلو که نه هغه دهري راغی وایي د الله ناخوا څه دي بیا چې الله په دې وخت کې موجوده وخت کې څه کوي شمع ولګوله چې دغه او درېم اعتراض یې دا وکړو چې الله چا ته ګوري د الله مخ کوم طرف ته دی نو علماء کرامو له جواب ورکړو چې ته ګنتی شروع کا 11 نه 10 نه 9 8 7 5 1 ته چې راوړې اخوا څه شي اخوا خو زیرو دی نو زیرو خو څه نه کنه ایک عدد دی کنه د الله نه خو مې څوک نشته وی الله چرته ګوري د الله مخ کوم اړخ ته شمع ولګولو د اوس کوم اړخ ته د مخې کوم اړخ ته هر اړخ ته مخ ته ورته اوس هغه عقلي تر جواب قرآن آیات ورته نه پیش کوي عقلي دغه ورکوي جوابات ورکوي وی الله څه کوي موجوده وخت کې وی ته کرسۍ کې ناست دي سایل راشه ته ودرېږه زه په کرسۍ کې کښېنم جواب به درکړم ته سوال وکړه نو دا ملحد چې ودرېدو دا موجب چې په کرسۍ کې کښېناستو وی الله دې وخت کې څه کوي سوال یې وکړو وی الله دې وخت کې دا وکړو ته کرسۍ نه پاسولې زه کرسۍ باندې کښېنولم نو ګوره هغه عقلي اعتراضاتو ته به یې څه کول عقلي جوابات به ورکول امام صاحب باره کې راځي که نه چې هغه دهري سره مناظره
لیټ راغی ولې لیټ راغی یار دومره غټ امام یو لیټ راځي یار بس کشته نه و بس ونه را پرېوته واره شو کشته جوړه شو نو هغه وخندل هغه هم د رچټ ډاکن ورو رچټ ډاکن وایي چې یاره دا خود به خوده نشي کېدلی رچټ ډاکن وایي زه دا نه منم چې دا هلیکاپټر د په هوا کې ګرځي او دا د خود به خوده پیدا شوی نو وایي ټیک ده چې زه خدای منم خو خدای چا پیدا کړی جاهلانو چې خدای دې ومنلو نو خدای دپاره چې د بل خالق ومنو دا خدای پاتې نه شو نو مخلوق دا دونه انتظام کولی شي چې بل دې بیا خالق ومنلو نو بیا خدای پاتې نه شو خدای دومره انتظام کولی شي که خدایان ډېر شي څه به راځي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا یو به د عمر او زید او د بکر د ژوند فیصله کوي بل به د مرګ فیصله کوي دا مساوي کېدل د خدای دپاره عیب دی کمزورتیا د خدای دپاره عیب دی بل چې خدایان ډېر شي او یو خدای بل کمزور خدای نه ختموي ولې نه ختموي دې کې علت ماته بیان کړه که ختمو یو به مضبوطي که نه یو خدای به پکې ټولو کې ډېر زورور یو به کمزوری دا مضبوط خدای دا کمزوري ولې نه ختموي ځکه یو آرمي چیف دو آرمي چیفان ځان سره نشي برداشت کولی یو وزیر اعظم نور وزیر اعظمان په وطن کې نو دا مضبوط خدای دا کمزوري خدایان څنګه برداشت کوي خدای یو پکار دی چې هغه فیصله وکړي او هغه څه وي هغه اټل فیصله یو زمونږ دا جسم د الله په وجود باندې څه کوي ګواهي کوي د الله دا لفظ د خدای دا لفظ د الله په وجود ګواهي کوي په دنیا کې دا شی څیز ماته وښیو چې د هغه نوم موجود وي او هغه شیز دی نه وي موجود داسې کېدی شي سوال دلته دا دی چې زمونږ وجود سوال د الله د وجود نه دی سوال دا دی چې زمونږ وجود د بغیر د خدای راته ماته پیدا کړه ته یو انسان ماته پیدا کړه پیدا به کیسو دا ټوله دنیا د راجمع شي یو ماشي بابا څه وایي که نه د الله رب العزت په شان کې چې فرمایي وایي څوک د خاورو شي او ګل پیدا کولی پیدا کړی د خاورو ګلستان دی څوک شي روح ننویستلی په یو ماشي بابا څه وایي څوک شي روح ننویستلی په یو ماشي ژوندي کړی د په روح تمام جهان دی څوک بنده لره ایمان شي ورکولی د ورکړی هر مؤمن لره ایمان دی څوک د خدای سره خبرې شي کولی د موسی مشرف کړی په دا شان دی څوک د ځمکې نه اسمان ته شي ختلی د عیسی لره ورکړی دا مکان دی څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی څوک د څنګه شي دغه دې ځای کې وایي که نه وایي څوک د څنګه چې یو لال پیدا کولی د پیدا کړی وایي د کاڼو دورمرجان دی څوک به د کاڼي نه پیدا کړي ملغلله هېڅکله نشي پیدا کړی وایي بس وجود یې ځمکې سر دی لګولی همې ځمکه همې ځوړند په رکوع سره اسمان دی هره ونه په قیام ورته ولاړه هر مارغۍ په چمن کې ثناخوان دی بیا وایي مخلوقات واسې نه دی پېژندلی لکه د سره چې قدر د خپل ځان دی موږ به څه یو چې د الله حمد او ثنا او صفت به بیان کړو زه په دې وخت کې دا د ټول نه لوی دولت دی چې موږ الله منو والله په دې به خدای بخي ټوله دنیا د الله د وجود نه انکار کوي کوي هم د الله د وجود اقرار هم کوي خو د تسلیث په دا کې کوي جامه کې کوي لکه عیسایان چې دي مړه د عیسی علیه السلام ته د خدای زوی مخلوق ته د خدای زوی ویل د خپلو فلسفو جوابات ورسره شم ډېر چې ډاکن چې په هغه اعتراضات وکړو چې د خدای پاک د خپل زوی ولې قربان کړو هغه مناظره خو مې دوه درې پیرې مې بیان کړه ذهن کې به مې هندوانو ته راشه هغه ته راشه یهودیان ځان د ابناء الله ټولو ته د خدای بچي وایي یو واحد اسلام دی چې په دې کې توحید موجود دی چې الله یو من واحد منو صمد منو لم یلد ولم یولد دا زمونږ نظریه ده او دا وایي تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے بس زمونږ په سمجھ کې نه راځي الله موجود دی ویني به انشاءالله جنت ته بزو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم موږ سره وعده کړی والله یدعو الی دار السلام دا زمونږ زه د الله خپل ذاتي خبره کوم بالله مې د قسمې دا دی چې دومره مې جنت ته شوق کېږي او زه به خدای پاک هم د جهنم نه وساتي لکه نه د جنت په باره کې لکه الحمدلله موږ چې دا کوم مغربي فکر فلسفه ویو په دې کې خو علا وجه البصیرت زمونږ ایمان ورځ په ورځ ساینس چې ته ویو ته د دین د اسلام نه خبرې ستا به په ایمان کې ترقي کېږي ته چې د کائنات ته ګوري نو زمونږ د دې ځمکې د دې ټولې کرې د یوې ذرې حیثیت هم نشته د کائنات په مقابله کې یو ارب نه زیاتې سیارې صرف دوی دریافت کړي دي په ملکی وے کې دا موږ کې کم کهکشا کې اوسېږو په ده کې د عرب نه زیاتې سیارې دي زمونږ د انور چې دی دا دونه دې سره 15 کروڑو نه ډېر نورونه دي داسې زمونږ په دې ځای کې زمونږ په دې ملکی وے کې دا ساينس دریافت کړی دي نو زمونږ د ځمکه د ذرې برابر نه ده نو چې ځمکه د ذرې برابر نه ده زما او ستا به څه حیثیت دي داسې الله زمونږ موجود دی نو مولوي صاحبانو کوم چې د جدید الحاد دی مولوي صاحبانو داسې شی دی اول فرق پکې دا دی
هغه چې انفرادي او داسې شه ده دا اجتماعي ده. هغه به کوم اشکالات او اعتراضات هغه به خاص علوم باندې مبني نه وو، یو نیم اعتراض به کول هغه غیر منظم وو. لیکن کله نه چې جدید الحاد ایجاد شوی دی دا یو منظم صورت د اختیار کړی دی. اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي، باقاعده دوی سره د دوی اجلاسونه کیږي، دا یو ملت جوړ شوی دی. کوم ځای کې چې دوی سره څه زیاتی وشي نو د ملحدینو پسې راپاسي اوازونه ورته اوچته کوي، د هغه دپاره احتجاج کوي. دا اوس یو مذهب او یو قوم جوړ شوی دی. خو د دې توړ په څه کې کیږي؟ د دې دهریت توړ به ته څه کې؟ ته به د مغربي فلاسفو د اقوالو نه خبرې لکه زه چې کله دې ته د دې رچ ډاکن د کتاب نه حواله پیش کوم، یا ول د سټیفن هاکینګ د کتاب نه حواله پیش کوم، یا د نیوټن نه. لکه نیوټن باره کې دوی وی دا دهری و د سره دهری نو، د نیوټن د زمانه نه والا تر د دارون د زمانه پورې دا ساينس چې دا د مذهب یو شاخ ګرځیدو. اعتراضات به کول خو مکمل دغه نه کور سره مذهب د مین نه نیستو. کله چې دارون نظریه د ارتقا پیش کړه بد دیسه شو جدا شو. نو تاسو چې د الحاد رد کوئ لکه دا فلسفه قدیم اور جدید کې اقوال میں تصور خدا زما دا کتاب 400 صفحې کتاب دی، پته کې ما ټول د فلسفه او اقوال لا جمع کړي. زه چې د دهرن ته زه اوس پوسټونه شیر کوم کنه، زه چې د دهرن ته دوی ګروپونه د پوسټ لګاو په هغه باندې خوله راځي. ابل اوس مې دا راستو قول مرته لګل او چې هغه د وجود د باری تعالی څنګه اقرار کوي. هغه وي په دې کائنات کې څه کیږي؟ دغه تبدیلی راځي په ماده کې، نوی اجزا جوړیږي د ماده او زاړه ختميږي. دا نوی جوړېدل او دا زاړه ختمېدل د علت ته احتیاج لري. هغه فورس په تاسو ګوري، هغه هم د وجود د الباری تعالی کوي. نو هغه ما چې ګروپ ته ورته ورولېږو د دهریانو، نو هغه په یو بل ته چا کو د دې جواب ورکړه، چا سره هم جواب نو دا راستو به دوی سي جواب وکي. ما ورته د سټیفن هاکینګ د کتاب قول ولېږو، دا مولا لیکلی دی، بس په خندا شو. دا ما د سپینونو دی هغه به دا کتابونه تاسو زمونږ کتابونه تاسو لیکلي، ما نه د خپل کتابونو مو انکار کوي. نو تاسو چې کله د الحاد رد کوئ نو دا کتابونه مسنازه مطالبه لري. دویم فرق اول فرق باندې خو پوه شوي کنه. دویم د جدید الحاد د قدیم الحاد سره هغه د کوم چې قدیم الحاد هغه په خاص فلسفه باندې مبني نه وو، فرضي اشکالات اعتراضات او کوم چې جدید الحاد دی دا مبني په ساينس باندې دی. د دې نه وروسته چې کوم علوم دي هغه عقلي طور مضبوط دي او نن سبا د دې علومو دور دی، د ټکنالوژي دور دی. د دې علومو د وجې نه دا په زیاتېدو دي. بنیادی د عقلي دلیل دی او اکثر خلک د عقلي دلیل په وجه ګمراه شي. دا خطرناکه فتنه ده، د دې مقابله کول مشکل کار دی. علماء کرامو ته پکار دي چې دې طرف ته توجه ابو لسبانو دا علماء کرامو ته پکار دي چې ته خصوصي توجه وکړي. لکه نن چې به پروفیسور شیر علي را پاسېدو، سبا بستا کلی کې یو سړی را پاسېږي، بیا به ته څه کې یوازې کافر ثابتول نه دي پکار. هغه ته وایي راځه ما سره کښېنه، راځه ما سره کښېنه چې ستا په کوم د اسلام په کوم قانون باندې په مساواتو د اعتراض دی، په ازادۍ د اعتراض دی، که په بل دی به یو تصویر ولګوي وایي دا مسلمان ټیکهدار جوړ کړی او دا وایي کافر ټیکهدار جوړ کړی. نو موږ ورته مذهب د دې جواب دا دی چې مذهب خو د چا د انفرادي غلطیانو ذموار نه دی. مذهب خو ویل چې کرپشن به نه کړي، مذهب خو ویل چې من غشنا فلیس مني. نبی علیہ السلام وایي چا چې دوکه ورکړه مسلمان ته هغه نه دی. نبی علیہ السلام خو ذخیره اندوزۍ نه منع کړې ده. و چې مسلمان غلط کار کوي دې کې د مذهب څه ګناه ده؟ په مذهب خو موږ چې کله فالو کولو مذهب باندې زموږ عمل کولو، تاسو زموږ غلامان وئ، زموږ د انډر لاندې، زموږ د خلافت د انډر لاندې. مولوي جبانو نو دوی په درته څه کوي؟ اعتراضات پکې خو چې ته مغربي فلسفې نه خبرې ته به اعتراض جواب ورکولی شي. دا نه چې بس دغه در سره ټاپه غرب او ته کافر او ته کافر او په کفر سره نه کېږي. دې ته به جواب ورکوي. څه به کوي؟ جواب ورکوي. نو کوم چې مولوي جبانو د دویم فرق دی هغه چې په خاص فلسفه باندې مبني نه مولوي صاحبانو، هغوی فرضي اشکالاتو. دا کم چې ګوره جدید الحاد دی دا د ساينس په فارمولو به تاسو ته څه کوي؟ د خدای نه به انکار کوي. نو د ساينس په فارمولو نه خدای نه انکار ثابت صحیح خبره ده. موږ درته ویلو د ساينس په وجه په مذهب باندې اعتراض کول او مذهبي اعمال مذهبي عقاید ثابتول څه خبره ده؟ شاباسي مولوي صاحبانو ما درته دا ویلو د مذهب په ساينس سره ثابتول دا خلاف عقل خبره ده. ولی مذهب د سنه بحث کوي، ساينس د سنه بحث کوي. ته بیا غټي غټي خبر یاد ساتئ. مذهب مولوي صاحبانو د غیر مادي چیز نه بحث کوي، شاباسي مادي چیزونو نه بحث کوي. ما چا ډاکټر باندې اعتراض وکړو چې ما ذهن تیز رفتار کوي، کرانا سړی ونه خطو. ما ورته ویل ګوره ذهن غیر مادي چیز دی، بس تصور د عرش شو عرش ته ورسېده، لیکن دا عرش ته نشي رسېدی په سکند کې. زما دا ذهن په سکند کې عرش نه برځي. تصور کوم غیر مادي چیز دی، رڼا رفتار لري. رڼا څونه رفتار دی؟ 3 लाख کیلومتر.
امر شبانو نو دا چې کم جدید الحاج دی د نورسته د څه د عقلي علوم د مول شبانو دي او نن سبا د دې دور دی د ټکنالوژي دور دی. نو ما خبره سره روان ده چې مذهب په ساينس سره ثابتول خلاف عقل خبر ده. مذهب غیر مادي چیز دی. مذهب چې دا عقاید دي دا ماده ده غیر ماده ده غیر مادي چیز نه بحث کوي مذهب کنه. اوس د جنت په باره کې موږ دلته دنیا کې تجربه نشي کولای کنه. خدا خو د ماورای عقل خبرې دي. نو ماورای عقل خبرې اوس په ساينس په قوانینو سره ثابتول ملزمانو دا خلاف عقل دي. نن سبا د دې دور دی او دا خلک عقلي سکی عقل کمزورې د دین د احکامات د خپل عقل تلی لکه دا پروفیسور شیر علي دی او دا نور خلک دي دا غامدي دی دا منیر شاکر دی دی اوس دا د دین احکامات په عقل تابع غني. ما درته وضاحت کړو تاسو تحقیق کوئ ریسرچ کوئ کوي مخکې ځای خو چې کله تاسو ته مخې ته صحابه کرام رالو تابعین رالو تبع تابعین رالو تاسو اکابرین رالو ته ودرېږه سټاپ کشه بس نور زما ذهن خوانه چلیږي تا ته به دوی په غلط ښکاري نه په غلطه نه واغستانه تقوام ډېره وه د خیر القرون د زمانې خلکو هغه په دین هغه مجتهدین مو یاره مجتهد چې ختم شي ذا حکم الحاکم فاجتهد فاصواب فله اجران هغه له 2 ثوابونه ملويږي. نو چې مجتهد ختم شي ثواب ملويږي نو چې ته خطا شي سبا کېږي کندل به نه ورځيږي. نو د خپل عقل مول زبانو د خپل عقل په بنیاد اسلام ثابتول دا غلطه خبره ده. عقل دین موږ ته په نقل لاغله دي البته موږ سره په دلایل موجود دي. نو دا بل چې د جدید الحاد د پیدا کېدو 3 وجوهات دي مول زبانو دا به سبا وایو. اوله وجه چې دا کلیسا ظلم موږ درته ویل ګوره بار بار کلیسا مخې دراله پادریانو به حکومت چلو. دویم نمبر د ساينسي علومو ترقی وا او دریم نمبر د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو دغه پیدا شو فلسفه پکې پیدا شو. فرانسیس بیکن ډیوډ هوم دا ګیلیلیو دغه شانته کې کوپرنیکس دغه شانته کې نیوټن دا اوس آینشټاین دا رچارډ ډاکن دا چې نور بلا شي نو خلکو کتابونه په دهریت ولیکل نو هغه د دهریانو کتابونه زمنګ مسلمانانو پڑھاوي لاړ دهریان شو لاړ شل تر میډیکل د پاره کا سبق د پاره لاړ شي راځي دهری ایمان نخلاص شوی ولی دا غوي د کتابونو ضرورت وي څکه اخذ کې په اسلام باندې اعتراضات کوي. نو تر اسلام د اصول نزان خبر کا د شریعت د فهم نزان خبر کا تا باندې کوي اعتراض کوي ته جواب ورکول شي. او چې تر اسلام نه خبر او ته په میډیکل کې نه خته او پروفیسور کې نه خته نو ته بس کېږي دنیا دغه ته د ډیګري درکې مول زبانو د دې تعلیم مقصد څه دی د دنیاوي تعلیم مقصد څه دی دنیا ګټل دا خو یو فن دی.